پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ورځ رالی لکه دا وچې ژمی دی درختې وچې دي دا مازې له درختې سره ولګېدې پاڼې لاندې رژېږي ونه په څه و رالی منی دی یا ژمی دی درختې وچې دي پاڼې وچې دي یو شاخ ته ودرېدی یا دوه شاخو ته ودرېدی دا یې سره وښورول چې ویې ښوروئ دا شاخ یا شاخونه لاندې پاڼې ډېرې ورژېدلې حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه ولاړو پوښتنه یې ځینې وکړه ول سلمانه ما دا درخته ولې وښوروله دا شاخ مې ولې وښوروئ اول یا رسول الله نه رامعلومېږي چې ولې د الله رسول ورته وفرمیل دا ما تا ته مثال درکوئ دا و امت ته پیغام ورکوم چې کوم سړی په ښه انداز اودس وکړي او بیا لمونځ وکړي د ده ګناوې الله رب العزت داسې رضوي لکه له وچې درختې دا وچې پاڼې څومره ډېرې رژېږي په ښه لمانځه باندې زما او ستا ګناوې الله رب العزت داسې رضوي او دا یقیني خبره ده موږ په هر څه باندې غښتلي یو خو لیکن د لمانځه په حواله باندې ګورئ د الله رسول فرمایي په ښه انداز اودس په ښه انداز لمونځ د ښه اندازه څه مراد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله طریقه ده نو که ما تا د خپلې طریقې مطابق لمونځ کوو د خپلې طریقې مطابق اودس کوو نو محمد رسول الله چې د جنت خبره کړې ده محمد رسول الله چې د ګناو د تېرېدو خبره کړې ده هغه خو دغه لمونځ نه دی نو بیا ما تا ولې خوشحاله یو نو لہذا د الله رسول فرمایي په ښه انداز باندې لمونځ کول دا ستا ګناوې داسې رضوي لکه د وچې درختې سا په ژمي و په مني کې راواخله پاڼې وچې دي ورسره ولګېدې پاڼې لاندې څنګه را رژېږي داسې د انسان ګناوې د مسلمان ګناوې په لمانځه باندې رژېږي د الله رسول فرمایي دا د انسان ګناوې داسې مثال لري لکه زما او ستا پر سر باندې چې یو مطلب پلنډه پرته ده یو لګن راواخله یو باټلۍ راواخله دا زما او ستا پر سر باندې زنانو د اوبو بچې راوړې دا د اوبو ډکه دا باټلۍ راواخله یا هغه منګیان راواخله دا زنانې اوبه وړې نو چې کله د هغه زنانه یا سړی چې دی سر کښته کړي رکوع لري سجدې لري دا د سره څه دا اوبه یې لګېږي که نه یې لګېږي دا د چې پر سر کومه پلنډه و کومه غوټه راخسې دی لګېږي د الله رسول فرمایي دا ستا ګناوې ستا پر سر داسې وډل کېږي بیا چې کله ته لمانځه لره رالې ستا رکوع ستا سجده ستا قعده ستا قیامه ډېره برابره وه د الله رسول فرمایي ته چې سجدې لره ولاړې بیا چې ته کله له سجدې راپورته کېږې راولاړ سولې الله رب العزت ستا ټولې ګناوې لاندې ایله کې هغه وررژېږي هغه ورک کړي